رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مومن د خپل جبا دا په کنټرول کې ساتي او ډیره په سوچ او فکر د خبره کوي. د الله پیغمبر فرمای و ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله. وی کله یو سړی د خلینو خبره وباس په جبا باندې یو خبره وکړي د الله د رضا، یعنی د الله ډیره خوښه شي، خو لا یلقا لها بالا، لیکن دې سړی چې دا خبره کړې ده دا هیڅ پروا نه کوي. لکه الله ته دا خبره دا کلمه ده ډیره خوښه شوې ده، خو دا سړی څه پروا نه کوي، لکه ده ته پته نشته چې زما دا خبره الله ته څومره خوښه شوې ده. د الله نبی وی یرفع الله بها درجات، الله ولا په دغه خبره باندې په جنت کې درجې اوچتې کی، الله ته ډیره خوښه. وان العبد لا يتكلم بالكلمه، او د الله نبی وی یو بنده یو خبره وکي من سخط الله، الله یې ډیر خفه کړي، خو لا یلقى لها بالا، لیکن دا سړی د خبرې څه پروا نه کوي، لکه ده ته پته نشته چې زما د خولې نه داسې خبره اوتې ده چې الله مې سخت خفه کړی دی، ناراضه کړی مې دی. د الله نبی وی یهوي بها فی جهنم، دا سړی د قیوي خبرې د لاسه الله جهنم ته اچوي. امام بخاری رحمه الله دا حدیث را نقل کړی. باب الحفظ واللسان، باب الحفظ یعنی بعد په بیان د دې کې چې د خپل ژبې حفاظت دا په مؤمن باندې فرض دی. د خپل ژبې حفاظت کوه، خبره کې لږ سوچ کوه. ځینې خلک بے پروا خبرې کوي، سوچ نه کوي خبره کې. دیو جنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اذا اصبح ابن آدم، کله چې سحر کې د آدم بچه د آدم علیہ السلام زوی چې کله سبا کی، نو قال الاعضاء فإن الاعضاء كلها، وی دا د اندام دا څومره د بدن چې څومره جوړونه دي دا اندامونه دي، وی دا اعضاء دې سړی ته وی د دې ژبې په باره کې تو کفر اللسان، دا ژبه دې لږه وساته. دا اعضاء دې ژبې ته ګیله کوي چې د الله نه ویرېږه لږ، ستا د لاسه موږ نقصانې کېږو جهنم ته ځو. څه ورته وایي؟ وی دا ورته وایي دا اندامونه اتق الله، د الله نه ویرېږه، فینا زموږ په باره کې د الله نه ویرېږه. ته کم تکلم کې خبرې کې لږ په هغه باندې سوچ کوه، هسې نه چې ستا د لاسه جهنم ته لاړ شو. فإنا نحن بک وإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. کو ته برابر وي زمونږ اقتدا او زمونږ اتباع ژبې په تا پسې ده، د اندامونه ورته وایي. کو ژبې ته نن ورځ برابر وي موږ به هم برابر یو، او کو چېرته ته کږه شولې غلطه استعمال شولې نو موږ به هم کاږي یو. نو زمونږ په وجه باندې او زمونږ لحاظ وکړه، د الله نه ویرېږه، دا ګناهونه په دې ژبه مه کوه.